الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا مسلمانانو د ژوند د تیرولو طریقه الله تبارک و تعالی خو واضح کړی ده. کم خلق کم انسانان چې په الله تبارک و تعالی باندې ایمان لري دا هغه په پیغمبرانو خصوصا په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري په کتابونو باندې او په ورځ د آخرت باندې یقیني او ایمانی نو هغه انسانان به په دنیا کې د خپل مرضی او د خپل خوخي زندگی نه تیری بلکې د مسلمانانو به هر کار هغه خلق چاغي د هر څه مني او کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله
چې حقدار د بندګۍ د الله رب العالمین نما سوا بل څوک نشتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو چې چام دا کلمه ویلی داغه مسلمانانو به هر کار د قرآن او د سنت مطابقي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وای او قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره واضح بیان کړل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 کې الله رب العالمین فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم الله وی د مسلمان نارینه د پارا د مسلمانی زنانه د پارا فکر ندی چې کله د الله فیصله موجود ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله موجود ده او دیول دی بیا خپل اختیاري یعنی نه مسلمان دا کار بدای چې د الله حکم موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه موجود ده نو مسلمان بخبر اختیار نه کوي نه مسلمان نارینا نه مسلمان زنانا او الله رب العالمین وی که خپل اختیار وکړو نه پرمانی وکړه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا چا چې د الله نه فرمانی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړه نو دغه انسان گمراه شو په گمراهی ښکارا سره واضح گمراه دی ښکارا گمراه دی چې د الله یو نه منلا د پیغمبر یو نه منلا ځکه مسلمان دا کار بدای چې دی با په هر کار کې د الله رب العالمین حکم ته ګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته وګوري قرآن او سنت هغه بر د راهنمایي دی بروانی قرآن او سنت پسې کاغه باندې هر قسم حالت راځي خوشحالي راغله دی بګوري چې قرآن ما تسویل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ما تسویل دي د باره کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالي راغلوا څه عمل کړو کومه طریقې کړې و صحابه کرام باندې خوشحالیان راغلي وي کومه یو طریقې کړې و دغه شان غم راشي په مسلمان باندې دی باندې کیم ګوري د قران څخه تعلیم دی ماته ر دی غم په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تعلیم دی ر دی غم په وخت کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غمون راغلیو څه طریقې اختیار کړي وا په صحابه کرامو باندې غمون راغلیو څه طریقې اختیار کړي وا د دې وجنا امام شافعی رحمه الله د دې آیات ناغدا خبر را استل دا مسله وای اجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد امام شافعی رحمه الله د مذهب لوی امام دی وایدا مسلمانانو په دې باندې اتفاق کړي دي په دې باندې اجماع کړي دا چې من استبانت له سنة من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه یو سنت طریقه واضح شي
نو اغلا دا جائز ندی لم یحل له اغلا دا حلال ندی دا ولا روا ندی دا ولا جائز ندی ان یدعها لقول احد چې دا پریدي د وینا د یو کسنا د بل چا د وجنا غ پریدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه راغله پدې کې بدای چا بیان مانی تر دې پوری د مور او پلار څومره حقونه دي ډیر زیات په حقوق العباد کې د بندگانو په حقونو کې اولنې حق د مور او پلار دی خو هغه چې کله د مقابله کې راشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې په مقابل کې راشي دا غیبم بیان مانی منا دا غی تابعداری وکي خو چې کله هغه دی حالت لراله چې یو طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده بل طرف ته د خپل مور خبره ده د خپل پلار خبره ده نو دا غي خبره هم په دغه وخت کې بیا هغه نه مانی د دې وجنا چې کله د الله رب العالمین حکم راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې وځي کې واضح شو او چا د ښکارا شو په دې په هغه باندې پوي شو دل بیا دا جایز نه دي چې د چا د خبرو د وجناغه پریدي او سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 کې الله تبارک وتعالى هم دا خبره کړله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه علاوه بل طریقه چاوله ټوله نو دا به دنه هیڅ قبول نشي سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 کې الله رب العالمین فرمایي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي چاچ ولټ ولا غیر الاسلام علاوه د اسلامنا دینا بل د ژوند تیرولو طریقه بل د ژوند تیرولو قانون د خپل زندګۍ د تیرولو طریقه او د خپل زندګۍ د تیرولو قانون بل ولټاو نو الله رب العالمین فرمای فلن يقبل منه اجر بدا ددن قبول نشي وهو في الآخرة من الخاسرين او دغه انسان دیبا پا آخرت کی د تاوانیانو نئی دا بغٹ تاوانی انسانی تاوان بے کڑی او اسلام کم طریقہ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ته چرسی په دغه یو لار باندې ورسی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده ځکه په دنیا کې دوه لارې دي یو لار د ابو لهب لار ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر ابو لهب او بل لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ردین علاوه نور لارې نشته چې انسان وایي زبر دې په منځ کې اوسېږم نه یا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار ځي او هغه لار نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح کړی ده الله رب العالمین قران کریم کې واضح کړی ده بل طرف تلار د ابو لهب د کافرو ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لار نه علاوه بل لار وا نو هغه لار ابي د ابو لهب لار ده او چې کوم یو انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار لاړ دغه انسان به جنت ته لاړ شي او کوم یو انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روان نشه نو د جنت ته نشي رسیدي شرط هم د جنت ته نشي رسیدي دریو جن عزتمندو هر یو عمل هر یو کار هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کول دا پکار دی الب قبلیږي مونږ دې دا مونږ څومره لوی عبادت دی څومره غټ عبادت دی خو چې کله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه نو الله رب العالمین په دربار کې ردیس قدر نشته بیا الله تبارک وتعالى بیا د هیڅ نه قبلای فلا يقبل منه هیڅ چری بدا دنه قبول نشي روزه دا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه چاروجه وننی ودلا فلا يقبل منه هیڅ چره بدا دنه قبول نشي جهاد لوی عمل له او چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ونکا فلا يقبل منه هیڅ چره بدا دنه قبول نشي دعوت تبلیغ دی لوی عمل له چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه ونکا فلا يقبل منه هیڅ چره بدا دنه قبول نشي علم دی د په صحیح طریقې باندې ونکا د دنیا د پاره وکا فلن يقبل منه هیڅ چره بددنه قبول نشي د هر یو عمل حج دی ځان کړهولې دی د انسان حج لاله پیسیم لګول دي ډېر لوی مهنت هم کړی دی کړهوي کړی دی آل تستړی شوی دی خو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې ونکا فلن يقبل منه هیڅ چره بر د انسان نه قبول نشي دا د الله فیصله ده هر یو عمل وړو کې عمل دی لوی عمل دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه علاوه په بل طریقه دی نو فلا يقبل منه هیڅ چره بد د انسان نه قبول نشي دا رجمی منځ دی وسدا منځ دوه رکعات منځ دی یو انسان وې زبې ډیر وکم ډېری سجدي بم پکې راشي زکه چې ډیر کوي د دوه نډیر کوي نو ډېری سجدي بم پکې راشي ډېر قیام بم پکې راشي ډېر قران بم پکې ویل شي زکه یو رکعت کې صورت وي نو چې څلور رکعات ډېر صورتونه وراشي دارنګ ډېر رکعاتونه دای کې با قران هغه شان ډیر ویل کیږي ډیر سورتونه به ویل کیږي خو لیکن فلا يقبل منه هیڅ چره بدل د انسان نه قبول نشي ولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه الله تبارک وتعالى د دین د پاره او قالب جوړ کړی دی چې بس د دې موافق وا په دې باندې به تلي خپل هر یو عمل څومره اعمال چې دي څومره کارونه دي کاغه کارونه من په خوشحالي کو ودونه دي خوشحالي راغله پای کې کم کارونه کو دغه شان غم راغی خفګان راغی پای کې کم کارونه کو هغه کارونه براواخلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه به وتلو کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې موافق او قبول بشي او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې مطابق نو فلا يقبل منه هیڅ چره به قبول نشي دغه شان الله تبارک وتعالى تخپل پیغمبر د دومره ګران دی ډیر زیات او د ګران دی چې دا طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار دای ګرځول چې پدې کې کامیابی ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه علاوه کامیابی نشتا او دغه شان الله رب العالمین پای باندې په بل طریقه نشي راضي کوله په بل کمل ار باندې روان شي الله ته نشي رسیدي جنت ته نشي رسیدي خوشالو ته نشي رسیدي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لار نه علاوه په بل لار باندې روان شي نو ته چرتم الله نشي راضي کوله کډیر مهنتونه وکي ډیر کوششونه وکي ډیر ځان ستړی کې الله نشي راضي کوله الله رب العالمین نشي خوشاله کوله ځکه الله رب العالمین تر خپل پیغمبر ډیر زیات ګران دی سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 پای کې الله رب العالمین د تمام پیغمبرانو یو وعده غستوا و سوچ کوا چې زمونږ پیغمبر څومره لوی استی ده بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ رب العالمین نورستو دا لوی مرتبه والا اغم پیغمبر دے اغم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امام الانبیاء دے تمام پیغمبران آدم علیہ السلام نواخلا ترد عیسیٰ علیہ السلام پوری سمر پیغمبران دی اللہ تا پتہ را سکه چې 1,24,000 وایو نو کم و بیش وسوایو چې یا کم یا زیات ځکه مختلف روایتونه راغلي
چوي 2,24,000 داسې نور اقوال پکې شته چې ډېر پیغمبران دي خو الله رب العالمین ته صحیح تعداد معلوم دی هغه ټول پیغمبران د آدم علیه السلام هغه ولنې پیغمبرو عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام نمخ کې عیسی علیه السلام او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درې ټولو پیغمبرانو الله رب العالمین یو وعده غوښته ده وی پیغمبرانو تاسو ته ما وحی کړل تاسو له کتابونه هم درکړلې تاسو شریعت هم دی خو لیکن یاد وساتئ که تاسو ژوندي وئ تاسو موجود وئ په دنیا کې او آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی ستاسو دینونه منسوخي ستاسو د قوانین به منسوخي ستاسو شریعت به منسوخي او تاسو به دغه پیغمبر تابعداري کوئ ګوره موسی علیه السلام په شان لوی هستی هغه نه الله رب العالمین وعده اخلي ابراهیم علیه السلام د پیغمبرانو پلار دی د پیغمبرانو پلار ابو الانبیاء چې داغه ابراهیم علیه السلام زویم پیغمبر دی دو زامن یو دواړه پیغمبران اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام بیا د اسحاق علیه السلام زوی چې د ابراهیم علیه السلام نوسه یعقوب علیه السلام هغه پیغمبر بیا د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام کړوسه دی هغه پیغمبر نبی علیه السلام چې دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي دا پیغمبر خو هغه هم الله رب العالمین وعده اخلي که آخري پیغمبر راغی نو ته به هغه تابعداري کوي دا دومره لوی پیغمبر دی موږ له الله څومره لوی پیغمبر راکړلی عزتمندو دغه پیغمبر طریقه ځکه ضروري ده او دغه پیغمبر الله تبارک وتعالی ته داغه طریقه ډیره زیاته خوښه ده که د دې طریقې نه هټ کر بله طریقه یو انسان اختیار کړه دی کامیابي دی نشي آسی به ځان ستړی کي کامیابي د ده نشته او دارنګې ګوره عیسی علیه السلام چې کله راشي قیامت ته نږدې هغه هم د نبي علیه السلام په طریقه ژوند تیروي پیغمبران دي چې په مخ د ځمکه په انسانانو کې لوی مرتبه والا پیغمبران الله چون کړي دي د هغې نه اړو ګناه امکان نشته چې ګناه دې وشي خو هغه پیغمبرانو ته الله وایي چې کله آخري پیغمبر راشي د هغه تابعداري به کوئ قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره کوي او الله وایي که د چا د تابعداري ونه کړه ګورې هغه به ظالم شمارلی کېږي الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين او کله چې واغست الله تعالی وعد مضبوط وعده د پیغمبرانو نه لما آتيتكم من كتاب وحکمت چې هر کله چې زه درکم تاسو له کتاب او حکمت کتاب درله درکم پویه درله درکم پیغمبري درله درکما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم او بیا راشي تاسو ته پیغمبر رسول یو پیغمبر مصدق تصدیق کوونکی لما معكم دا څه چې تاسو سره دي لتؤمنن به نخامخا تاسو به ایمان راوړئ په هغه باندې ولتنصرنه او تاسو به د هغه مدد کوئ په هغه به ایمان راوړئ او د هغه تابعداري به کوئ او د هغه مدد به کوئ قال الله تعالی ویل اقررتم آیا تاسو اقرار وکړه واخذتم على ذلكم اسري او واغستو تاسو په دې باندې زما لوز ما سرم په دې باندې یعنی زما د لوز د دې پابندي به کوي او کنه قالو دې ټولو پیغمبرانو ویلا آدم علیه السلام نو اخلا تر د عیسی علیه السلام پورې ټولو پیغمبرانو ویل اقررنا
یا الله مونږ اقرار کړی دی الله مونږ منو کستا آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی یا الله منګ ټول به داغه تابعداري کو ابراهيم عليه السلام وای آدم عليه السلام موسی عليه السلام تمام پیغمبران نوح عليه السلام ټول وای الله ستاد پیغمبر تابعداري وکړو باغ به ایمان راوړو قال الله تعالی وی پشهدو گواشی پدې بیا گواشی تاسو وانا معكم من الشاهدين او زم سرستا سنا د گواہی کوونکو نه يم زم گوایم او بیا الله رب العالمین وای فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فمن تولى نسوک چې واوړې دو بعد ذلك ورستر دینا څوک چې واوړې دو د دین ورستو او دا وعده پوره نکړه نو فاولئک هم الفاسقون دغه کسان با فاسقانی سوچ کوا پیغمبرانو ته الله وای کچام د دې آخري پیغمبر او نه منلا د دې پیغمبر تابعداري و نکړه نو فاولئک هم الفاسقون فاسقان به فاسق بشمارل کیږي نو ما او تا چې کله د پیغمبر خلاف کو داغه سنت طریقې نه خپلو نو ولی فاسق بنه ګرځو دا د الله فیصله ده ګوره او بیا الله رب العالمین فرمایي وای دا الله رب العالمین د دین نه علاوه د خلق بل دین ولې لټای اف غیر دین الله یبغون هاي دا الله رب العالمین د دین نه علاوه د خلق بل دین لټای دا الله د پیغمبر طریقې نه علاوه بل طریقه لټای یعنی دا ولا پکار نه ده چې څومره بهترینی طریقې الله تبارک وتعالى را لګلې څومره بهترین نصیحت قران کریم الله را لګلې دا حدیث په شکل باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین خبرې دي نو دې دا غین علاوه نور طریقې لټي نور خبرې لټي بیا حدیث وړي دي آیاتونه د عبارت کې ډېر بشمیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ما ابتدا کې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ویلو وکل امتی يدخلون الجنه الا من ابى زما ټول امت به جنت ته ځي لیکن هغه څوک به جنت ته نه ځي چې د جنت د تلو نه انکار کوي چې څوک وایي چې زه جنت ته نه ځم دی به نه ځي نور به ټول امت ځي صحابه کرام وی د الله پیغمبره څوک به انکار وکي د جنت د تلو نه انکار څوک کوي دا جیب انسانان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په خله نه وای چې زنظم لیکن عمل داسي من اطاعني دخل الجنه چا چې زما تابعداري وکړه غم کې خادای کې پزان له زندګۍ کې اجتماعي زندګۍ کې کم یو مسله و تر په خیدا او دوی چې الله د الله کتاب سوې دی بارکه او احادیث د پیغمبر سوې دی بارکه زما د پیغمبر طریقه دی بارکه څو حق کوما چې داین دا کار کم یو انسان کاو دخل الجنه دا انسان به جنت ته داخل شي خو من عصوانی فقط ابا چا چې زمانہ فرمانی وکړه او زما طریقې ته سپک وکتل زما طریقه غ خپل نکړه او حالات پر اتلو ځان له خپل فکر او سوچ سره داغي کار کو او دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته نکتل دغه انسان د جنت د تلو نه انکار کوي نو حاصل خبره دا شو عزتمندو چې هر یو کار کامنګا هر یو انسان ځان ته وګورو کم کارونه چې من کو کاغه په ودونو کې دي کاغه کارونه هغه په غمونو کې دي ځکه په غمونو کې ډېر رسمونه او رواجونه شته د تنظیم په شکل باندې او نور داسې خبرې هغه خبرو ته موږ سوچ وکړو په قران باندې په حدیث باندې وتلو پیغمبر باندې د حالات راغلي وغه څه کړیو هغه باندې خوشاله راغلي وي نه ودونه کړیو هغه خپل نه کړیو لونه بیا
هغه واده کړی وي دغه شان صحابه کرام ودونه هغه ټیم کې شوي دي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او د صحابه طریقې سوي غمونه راغلیو او یا کسان په یو ځل باندې شهیدان کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه طریقې اختیار کړو کم کارې کړو امت ته کم تعلیم ورکړې ده دا ټول خبرو ته سوچ کول اصل لاره چې موږ دا سوچ وکړو چې په غم او خاده کې کم یو کار زمونږ د شریعت خلافي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې خلافي نو د الله فیصله ده چې په لا يقبل منه چانه به قبول نشي نو اسنه چې ځان ستړی کو او داغه الټه نقصان او الټه تاوان مون تر پیخيږي او دغه شان الله تبارک وتعالى ناراضه کیږي او خپکیږي هغه کارونه هغه استل د خپل ژوندۍ نه او هغه طریقې را دند کول په خپل ژوندۍ کې چې کومي طریقې د پیغمبر طریقې دي او په کومي باندې الله رب العالمین راضي کیږي او کم الله قبلي الله رب